روژه راشي یا اختري په بازار کې ډېر زیات رش وي خلک اکثر غاړې غلط پارک کوي پرون هم ګڼه وګورو ډرایوران ته السلام علیکم. السلام علیکم مهرباني جی. د ټریفک حوالې څخه زمونږ کوشش دا دی پرون به انتها ډېر رش و بازارونو ټوټل اوورال بازارونو باندې ما میسج هم دا پاس کو چېرې که څوک کمپلین کوي چېرې یو بازار کې ټریفک جام دی نو یو خبرې تمیز کول پکار دي چې یو جام ځان لای یو مسله رش ځان لای ښار انات کې دی پاټک دلته دونه رش و چې په ښار کې به ته زه دا ووایم چې د بازار هغه سره دې سره پورې ها مونږ کوشش دا کله چې مونږ پایا روا دوا وساتو او ټریفک جام نشي. جام مسله دا چېرې پایا په ځای ودرېږي ته جام وي رش چې کوم دی دا په مختلف بازارونو کې دا د اختر نه تقریبا 10 ورځې مخکې شروع کېږي او د روژې نه 2-3 ورځې مخکې هم راشي خلک روژې دپاره سوداګانې کوي نو په بازارونو باندې ټریفک پریشر سیوای بل د گاړو تعداد هم بې انتها ډېر سوی دی نو موږ کوشش کوو چې پایا روا دوا وساتو او د عوامو له ریلیف ورکړو څه نه څه. ها دې سره دویمه خبره شامل کېږي دا چې احساس څه دی احساس کول دا پکار دی چې آیا زه بازار کې سودا کوم کجوري راخلم بل شی راخلم او یو سړی موزون ځای وګوري کو هغه کې ګاډی پارکینګ کې نو زه وایم چې د دې خبرې نوبت بن راځي چې ټریفک والا به ته وایي چې دلته ګاډی مه ودروه ولې دې دا ودراو که نه بجای د دې چې ته د پکوړو دکان ته ځان نه ودرېږې د کجور هغه ته ځان نه ګاډی ودرې او دلیل څه دی وایي یو منټ کې نو زه ته د دې خبرې جواب کې زما دا جواب دی چې ګنټه ودرېږه چې هم اوس که په هوټل کې خو دا ګاډی چې کوم دی دا سایډ ته پارک کړه نو که چېرته څوک داسې وکړي او احساس دا وکړي چې یاره زه دا ګاډی ودروم په دې بازار کې آیا دې نه تکلیف دی ټریفک والا ته دی عام عوام ته دی او ګاډی سایډ ته پارک کړي نو هېڅکله سوال نه پیدا کېږي چې زموږ د باجوړ بازارونه ټیک ده تنګ وي خو دونه تنګ نه دي لکه زموږ خو ګرځو ټولې دنیا په بازارونو باندې دونه تنګ نه دي خو هغه احساس څه دی چې یاره ګاډی کو زه ګورم بار بار لکه زما د دې خبرې ډېر سخت تکراري او بد هم راباندې لګي چې چاته وایي سیټ ته شوی په یو منټ کې زمونږ په یو منټ کې دلته دکاندار ناست نه وي هغه بله سودا ورکوي دا ورشي هغه یو منټ په 10 منټ کې بدل شي نو کله چې روانه پایا تاویږي او داسې کڼ هم ودرېږي نو د هغې نه ډېر غټ رش جوړېږي بل زمونږ یا بدقسمتي یا خوشقسمتي چې زمونږ څونه بازارونه دي که هغه ناد کلی دی که پاټک دی که هغه ښار بازار دی که په شت بازار دی که هغه ناوګۍ کې ځه بایپاس شته نو هغه ټوټل په دې باندې زموږ بایپاسونه نشته دی نو هم دا بازار هم دی جی ټي روډ هم دی او ټرالو ریډو والا پکې دکانداران هم کوي او عوام هم پې پیدل روان دي ځکه چې فوټپات هم زموږ سره نشته دی د نش برابر دی ځکه چې رش ډېر نو هغه خلک هم د روډ په منځ روان دي نو ګاډي والا هم سوال نه پیدا کېږي چې په دې بازار کې یا سیکنډ او پس ګیر نه مخکې لاړ شي ځکه که دې نه مخکې ځي بازار اکثر ته وځي نو لږ 100 کسان به والي نو د دغه په وجه بازارونو کې رشي نو زما پیل زموږ د عوامو ته دا دی او کم چې چا څه ګاډي خپل ورسره دي یا څوک سودا پسې راوځي هغه د احساس وکړي دنیا په احساس روانه ده که یو سړی ګاډی سیټ ته ودرېږي نو د دې خبرې به نوبت نه راځي چې ټریفک والا چا ته وایي چې یا سیټ ته ودرېږه یا مه ودرېږه نو بجای دې زموږ نه بیا خلک خفه کېږي مقصد یاره وایي دا خلک موږ سودا ته نه پرېږدي نو موږ راوتي دي چې موږ د عوامو له ریلیف ورکړو د عوامو په سر موږ تنخواګانې اخلو یا د عوامو د ټیکسونو نه موږ ته تنخواګانې راځي د ډي پي او صاحب خصوصي هدایت دا دي په دې بله سپیشل میټینګ شوی د ډي سي پي صاحب په نګرانۍ کې او ډي پي او صاحب میټینګ رابللی او زموږ ډي سي پي صاحب هم پکې او ټریفک انچارج قابل شاه صاحب نو هغو هدایت دا دي چې تاسو کوشش دا وکړئ زموږ دا 2-3 ورځې مخکې پولیو په دغه دوران کې زموږ ځوانان څه په ټریفک په پولیو کې مشغول وو خو د هغې باوجود شکر الحمدلله زه هم چې شاته به دا نه محسوس شوي چې په یو بازار کې روډ بند شوی دی او پایا جام شوی دی زموږ. تھینک یو ډېره مننه.